ورور یو پښتنه کوي او ښه پښتنه کوي الله یې اجر ورکړي دا وی چې نقشبندي یو طریقه ده او چا سره پیر سره بیعت کول دی او به هغه اذکار ور کوي او هغه باندې اهتمام کوي دا څنګه ده جواب دا څو خبريات ساتل پکار دي نبی اسلام مونږ ته یو بهترینه قاعده او فارموله راکړي هغه فرمایلی دي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم په ټولو طریقو کې بهترینه طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده دا د الله نبی فرمایلی دي چې دنیا کې څومره طریقې دي ټولو کې اعلی او بهترینه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده یو دویم الله نبی دا فرمایلی دي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دې دین کې داسې خبرې او سوچونه او عقیده او نظری او طریقې پیدا کړې الله نبی فرمایي چې ما زما طرف نه پاغي باندې دلیل نه فهو رد د عمل او طریقه او نوې خبرې دا ټول مردود دي قابل قبول نه دي بل روایت کې دي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد شاشه د سیو عمل کو چې مختلف نه په دلیل نه الله نبی فرمایي دا مردود دي یو خبره دویمه خبره دا ده چې دغه کوم څلور طریقې مشهور دي او رائج دي چې سحروردیه ده او قادریه ده او چشتیه ده او نقشبندیه ده دا طریقې رشته پیدا شوې دي محدث دي نو پیدا دي دین کې یو نوې سوچ او فکر او طریقه ایجادول دي یو نوې نظریه او سوچ پیدا کول دي بلکې پیدا شوې ده دا په دور د صحابو کې نو تابعینو دور کې نو امامانو دور کې نو تابعینو دور کې نو څلورمه صدۍ کې نو پنځمه صدۍ کې نو او رسول خلکو پیدا کړي قادریه طریقې نسبت عبدالقادر جیلانی ته کیږي رحمه الله اگر لوی عالم او لوی امام دغه طریقونه دغه عقیدونه چې هغه ته خلکو نسبت کړي هغه ته بیزار دي دغه کتاب د غنیت الطالبین د ټول د توحید د قران او سنت عقیده په کې بیان کړي دا او خلک وایي چې دا واړو مخلوقات هغه پیدا کوي او غټ الله پیدا کوي دا خلکو دوبه بیړې راو باسي دغه طریقې نشته اسلام کې ذکر دې حدیث لاندې داخلي دي چې من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا نوې طریقې دي او مخالف دغه طریقونه دي چې نبی اسلام متکبر خودري دریم خبره ده چې طریقې موږ د ټول نبی اسلام خودي د ژوند ټول طریقې د زندګۍ د دین او وړه طریقه نبی اسلام خودري د بس نور طریقو ته څه ضرورت دی حتی چې او د سماعتي د زی باتروم ته طریقې سره او د سماعتي هغه طریقه نبی اسلام متخودري ده او د وې د کېدو طریقې خوده څنګه وې د کېږي څنګه را پاسي کوم اسکار بوې منځنه روسته کومه طریقې او دارنګا جمعه تن وتلو کومه طریقه ده وتلو کومه طریقه ده پیزار غوندي اول بخې غوندي او به چپ غوندي چې وباسي اول بچپ وباسي به بخې وباسي دا هر طریقه الله نبی متخودره نو بس طریقې ټول مکمل دي رستنی طریقې چې دي او کله چې دین رسد نور طریقې راوځي څلور نه علاوه نور شل نور راوځي نو خلک واغې پسېږي درې خبره شوي او څلورمه خبره ده چې په دې امت کې د ټولو اوچت مؤمنان او اوچت تقوادار او د الله ډېر یې ولا هغه صحابه کرام دي او په سر کې ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دي او هغه یوم د طریقه نه د کړي او حال دا چې نبی اسلام او ابوبکر زنو ته وی چې ته
تا ته به د جنت اتو دروازونو आवाज کی څومره عظیم انسان دی. او بل خبره ده چې په دغه طریقو کې د پیر سره بیعت کې دا بیعتونه نشته خلکو سره. اټیک شو یو امام د مسلمانانو خلیفہ امیری او هغه سره سلطو او طاقتي او هغه سره بیعت شته په خپل شروط خپل طریقې لري. هغه قرآن او سنت کې داغي وضاحت شوی دی. اما دا بیعتونه او به بدی کې دومره غلو او افراط او زیاته خلک کوي چې یو پیر سره بیعتو کې او بل بیا هغه پرې بل تلار شنو هغه شرک دی وکړو معاذ الله. دغه حتی خلکو دا خبره رسولي دی د شیانه خودداری پکار ده او صفا دین الله متعالی لګي چې قران دی او حدیث دی بس دې کې هر څه مکمل دي. قران ویلي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. امام مالک رحمه الله ویلي چې ولن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها. د دې امت اخر په هغه سبان دغه اصلاح راځي په کوم باندې د امت اولنی خلق اصلاح راغلی او چې صحابه او تابعین دغه اصلاح په قران او حدیث راغلی او د امت اخرنی خلق چې دي دغه اصلاح هم په دې باندې راځي. به وی فما لم يكن يوم اذن دينا لا يكون اليوم دينا. صحابه کرام په وخت کې کوم شی دین نو او دین نه ګڼل کېدو نن هم دین نه دی دین نه ګڼل کېږي. ځینې خلک دا وی چې د مخلوق په کې لګي دي نو به وڅکه د مخلوق مشغولتیا په دې باندې او خلکو او دې طرف ته توجه دا دلیل د حقانیت نه دی چې دا به حقي او یو حق مسله وي قران او سنت باندې ثابت دي او چا توجه ورته نه خلکو ته مخ اړولې نو دا خو دلیل نه چې دا باطلې. هذا والعلم عند الله.